ډاکټر صاحب زما تاسو نه لومړنی کوېسچن هم دا دی چې کانګو وایرس مونږ خبره کوو که نه بیسیکلي دا کانګو وایرس دیسیز په دې لکشن مونږ پوهېږي د دې که څه تاریخ وي هغه بیانوي یا د دې خپل هیئت چې دونه سی دا سیز څه شی دی لږ په دې باندې زموږ اورېدونکو ما پوه کړي. حاجي دا کانګو وایرس دا د څلورو لفظونو مجموعه ده. دې ته ابریویشن دی د CCHF ټیک او C stand for Crimean، بل سی چې دی هغه کانګو، او H stand for hemorrhagic او H stand for fever ټیک. دا د الفاظو مجموعه دا یو بیماری ده او بعضی بیماری الله جل جلاله نظام دی، بعضی بیماری هغه د پیتوجن نه لګي مختلف هغه ځناور چې مونږ ته په د عامو سترګو نظر نه راځي، خوردبیني ځناوري. نو دا کانګو وایرس دا د یو وایرل بیماری ده او دا هغه وایرس نوم دی نیرو وایرس ټیک. نو دا د هغې نه لګي او په ټوله دنیا کې د دې بیمارۍ دغه تنوع شته، چونکې پاکستان کې دا لومړنی 1976 کې کیس رپورټ شوی ټیک. دا د دې بیمارۍ لرغونی تاریخ و. دا په ټولو ځناورو کې خصوصا غوا، میخه، ګډه، بیزه چیلی ټیک. او د دې چې کوم کازټیو ایجنټ دی دا په دې ځناورو کې کونې ټیک، انګلیش کې ورته مونږ ټیک وایو ټیک، د دغه کونې نه دا بیماري لګي. او دا کونې چې کله هغه ځناور وخوري او هغه کې خپل انفیکشن کاز کړي، نو دغه ځناور سره چې بیا د چا واسطه راشي، مثال په تور هغه باندې اوپن واونډ یو زخمي او د هغه وینې سره د هغه غوښې سره هغه کنټمینیټ شي هغه بني ادم، نو هغه ته هم دا بیماري ولګي. یا دا کونې چې کوم متاثره ځناور یې خوړلی په هغه باندې بایټ او چکې لګولې او دغه کونې د سړي بدن ته اونخلي او په دې بني ادم باندې چک ولګي په نارینه زنانه باندې، نو دغه بني ادم ته هم دغه بیماری د دې دا جراثیم منتقل کړي ټیک. ټولو نه اهم احتیاطي تدابیر دا دی چې کوم جنډ دی هغه ختمول غواړي چې د څه د وجې نه دا بیماري راځي، دا د ټیک او دا کونې د دې د وجې نه دا بیماري لګي. نو زمونږ اداره لایسټاک اینډ ډیری ډپارټمنټ مختلف کیمپونه په مختلف پوینټ باندې قایم کړي دي. هلته کې باقاعده مارننګ ایوننګ شفټ کیږي، باقاعده سپری پمپ والا کسان ولاړي پر ځناورو باندې سپری کوي. نو چې کله ځناورو باندې سپری وشي نو دا الې دا ټیک دا به ختم شي، چې دې ختم شي نو د بیماری ریشو هغه به ډېره کمه شي. نو دا د ټولو نه هم خبره ده چې یو بنده ځناور اخلي نو په کار دا دی چې په هغې باندې پراپر سپری وکړي، چې سپری وشي نو د نه به دا ټیک دا جراثیم ختم شي، جراثیم ختم شي، جړ به ختم شي، نو د بیماری د لګېدو امکان هغه به ډېر زیات کم وي، انشاءالله بیماری به نه راځي. د سپری یو زه تاسو ګډ کوم سوري د سپری دپاره چې نو هر کس به دا بازار نه سپری اخلي که نه ستاسو ډپارټمنټ دا فیسلیټي فری ورکوي، ستاسو څه کیمپس وغیره دي هغې ته رجوع کول پکار دي؟ زمونږ لایسټاک اینډ ډیری ډپارټمنټ زمونږ چې کوم ډي جي صاحب دی ډاکټر استل خان صاحب او زمونږ کوم ډسټرکټ ډایرکټر دی ډاکټر مثل خان ممن صاحب، هغوی ډېر ډاینامیک پرسنالیټیز دي او تقریبا میاشت مخکې زمونږ کیمپونه قایم دي. مختلف زمونږ د ضلعي چې کوم انټرنس دي په هغې باندې یو نه بلکې رشکۍ سره دغه رنګې شهبازګړه مختلف تخبایې هلته کې کیمپس دي، مارننګ ایوننګ په هغې کې ډیپټي کړي. نو باقاعده چې کوم ګاډي راځي نو هغوی کوشش کوي هغې باندې باقاعده ور سپری کړي او دغه رنګې پبلک له هم پکار ده چې یو ځناور واخلي نو پکار ده چې هغه کیمپونو ته لاړ شي، په هغې باندې پراپر سپری وشي. او بل دا ده چې کوم ځای کې دا ځناور اوسېږي هغې ته موږ شډ او هاوس وایو، پکار ده چې هغه هاوس کې په مختلف په دې فرش کې او دیوالونو کې دا چې کوم ټیک دي کونې دي دا اوسېږي، نو چې پکار ده چې دا په هاوس باندې هم سپری وشي نو هغه جړ به ختم شي. او بل احتیاطي تدابیر دا دی چې کوم پبلک د دې قربانۍ سنت ابراهیمي دپاره دي، چونکې دا د ثواب خبره ده، نو پراپر احتیاطي تدابیر دا دي چې هغه داسې جامې اچوي چې په هغې باندې د کونو پته لګي او دغه رنګې د احتیاط دپاره اپران وغیره اچي او دغه رنګې دستاني اچي او بوټان اچي، نو انشاءالله بیا چونکې د دې ریشو به ډېره کمې، نو دا احتیاطي تدابیر. ډاکټر صاحب یو مهم کوېسچن یو خو مونږ ته پته ولګي چې کانګو وایرس دیسیز دا ټرانسفر کیږي څنګه او مونږ به احتیاط چې دونه هغه څنګه کوو؟ دا که یو کس ته ولګي بالفرض نو د دې به علامات سی چې یو کس ته دې نه انفیکټ شو، نو داسې څه علامات دي چې اته پته ولګي چې یاره زه کانګو وایرس نو دا په ما باندې اټیک کړی دی یا چې نو زه د دې نه متاثره شوی یم چاته پته ولګي؟ او بیا چې کله دې متاثره شي نو بیا به دې څه کوي؟ سیکنډ سټیپ چې دونه د هغې دپاره بیا څه دی؟ یو ډېر اهم کوېسچن دی چونکې د پبلک دپاره الله دې نه کړي یو بني ادم له کانګو د وایرس نه متاثره شو، نو دغه وخت کې به د هرې بیماري خپل علامات دي، دې ته مونږ ساین سیمټم وایو. نو د کانګو هم خپل خاص علامات دي چې بني ادم کې
دا رالی نو فوراً به دی بیا میډیکل ډاکټر ته رجوع کړي. هغې کې غټ علامت فرست د ټولو نه اهم هغه تبه ده چې فیور مسلسل وقفو سره په ده باندې تبه راځي. ٹھیک ده. او دیم علامت دا دی چې د نازیا وومیټینګ دله به الټۍ ورځي. او دریم علامت دا دی چې په وجود به یې خوږېږي، خاص کر هیډیک، په سر باندې درد او نیک پین، په کمر باندې درد. دا پین چې دی محسوس کړي نو دا علامه ده چې د باندې کانګو فیور دی. ٹھیک. د دې نه علاوه خوراک ته به یې زړه نه کېږي، ډلنس ډپریشن به راځي، دی به کمزوري کېږي، څه ته به یې زړه نه کېږي، ایمیسیشن ویکنس به په ده کې راځي. او دغه رنګې د ده نه به بلډ مثال اوزي د خولې نه او دغه رنګې د سپږمو نه، دا هم یو علامت بیا لیټر آن سټیجز کې راځي. او چې کله دا علامات یو بني ادم کې راشي نو فوراً به د میډیکل ډاکټر ته رجوع کړي، چونکې دا وایرل ډیزیز ده او چې کوم سمپټمیټک ټریټمنټ دی ډاکټر به فوري بیا د علاج کړي او انشاءالله الله به شفا ورکړي. او چونکې ټریټمنټ ډیلی شو بیا پکې لږ کمپلیکیشن شته. ګران اردوونکو پروګرام کې چې نو خبرې روانې ډاکټر صاحب سره کوشش پکو چې د کانګو وایرس حوالې سره داسې ټول کوېسچنز چې ستاسو په ذهنونو کې دي چې هغه آنسر شي، چې کله بیا تاسو په دغه سنت ابراهیمي کې چې نو هغه حصه اخلي او د دې چې څومره پروسس دی، هغه د څاروي اخیستل دي، بیا څاروي کور ته راوستل دي، خلک یې ورځ مخکې 2 ورځې مخکې راولي، د هغې خصمانه کوي، خیال کوي او باقاعده واړه ورته خوشحالېږي او د شوق نه چې نو د وخت مخکې راولي. نو که هغه ټایم شو یا بیا د دې حلالولو ټایم شو، د وینې نه ځان بچ کړي شو، دا ټول پروسسز دي چې په دې کې تاسو بچ شئ. نو دغه سنت ابراهیمي باندې به تاسو په خپل هم چې هغه پوه